بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهار دا وخت تاسو سره د تانې لال کالونی نه د عظیم خان ور د کور نه نیغ په نیغه د ملګرو عظیم خان ور کم چې د معدې پیپش لیدلی و او د هغې ډېرو سختو نه د ډېرې سختې بیمارۍ د لاسه هغه 2 ورځې تقریبا چې په لیډیډینګ هسپتال کې تېرې کړې او د انتهایی مشکلات او د هغې سختو مرحلو نه بعد هغه خپل ژوند ته خیر آباد وی. د هغه نه چې کوم واړه بچیان پاتې شوي دي د هغه د مرګ نه بعد هم د هغه یو بچنګی پیدا شوی دی. الله تعالی وله ورکړی دی. د هغوی دا ژوند څومره د سختو سره دی. زمونږ هغه خور هم زمونږ سره ناسته ده، هغه بچیان هم زمونږ سره ناست دي. د هغوی نه یو څو تپوسونه کوو چې د هغوی دا زندګي څنګه تېرېږي، د هغوی د ژوند یو څو نیمګړي پیراګراف موږ ستاسو سره شیر کوو. دا وخت کې زمونږ سره زمونږ هغه خور ناسته ده. خورې السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورې دا راته ووایه چې د عظیم خان ورور څونه وخت کېږي د مرګ او د هغه څه بیماري وه، څه مسله وه؟ د هغه دا بیماري وه چې دلته معدې پیپش کېدلی و، په بدخیله کې وله پریشن وکړو. د شپږو ورځې دلته و، بیا یې دلته کور ته راوړو. هغه شپې له پینه ماته شو، پېښور ته یې وړو. پېښور کې 3 ورځې داخل و، 80 ډریپونه ورته وخته دارونه. ډېر زیات قرضداري شو، ډېر دغه شو، ډېرې منډې ترړې ووالې او ډېرې سختۍ تېرې کړې. خو هغه ورور بیا په 30مه ورځ مړ لاړو. ډېر زیات قرضونه پرې واوښته، کورونه ځمکې هر څه یې خرڅ کړه. نو زما دا واړه بچي دي او دا دغه شانتې ما ته را په غاړه دي. دوی د ټاټکي مزدوران دي، د هغه رور قرضونه هم دي. نو په ځان له ځان له هم کوړمې دي، خو هغه پرې ډېر زیات قرضونه دي. نو نشي لکه زه ورته څه ویلی هم دغه جوړه نه شم. دا ما ته دغه شانتې که 2 هفتې وړنی او که 3 هفتې وړنی که 1 ورځ وړنی دوی خپل دغه زما څه کوي. خو لکه بېوسه دي، هغه قرضونه دي، پرې 9-10 لکه روپۍ قرض وتی. امدادونه هم ورسه ډېر وشو، دغه هم ورسه ډېر وشو، خو لکه قرضدارې دي، بل د ټاټکي مزدوران دي، کله یې او کله نه یې. رونه مې دي، رونه مې هم دغه شانتې بېروزګاره دي. ما اوس مخکې ورځو کې دا خبره وکړه، مې تاسو 500 روپۍ ما له د میاشتې راکوئ. مې زه پرې خپلو بچو له وړه وریجې راوړم، ما ته به نه دی کېږي. بل مې دا 2 ماشومانان دي، په دوی جټکه راځي. سواد ته یې په مخه وړم، که څوک 100 روپۍ راکړي که 200. زه خرچې ته نه دغه کوم، زه دې ماشومانو ته دغه کوم او دا سواد ته پر کاش نه پې علاج له کوم. او ډېره زیاته په سخته او ډېره زیاته دغه یم که نه. یو شی نه د کور ډېره غټه خرچۍ، غټ دغه ناجوړتیا شي، بل چېرته تله شي، دغه شي، ماشومان دي، مور ته ووایي دا شی پلانکي وړوکي څه و. نو ډېر زیات افسوس. زه نور څه به ووایم، بس دغه شانتې را په غاړه دي. پلار یې و، هغه هم ګیلکار و، خو خپل بچي به یې ساتل، ښه په دغه به یې ساتل. نیازبین عمر یې تېر کړی، اوس دغه شان ما ته را دغه دي. او لیورونه مې خپه کېږي، خپل ترونه یې دغه دي، خو اوس یې نه کېږي. لکه د هغه رور قرضداري دي، د هغه بیمارتیا قرضداري دي. کوم چې عظیم رور لکه ډېره بیماري کړې وه، د هغه اوس هم تاسو وایئ چې 10 لکه روپۍ د هغه په اړونو قرضه ده او هغه لکه په خپله هم غریبانان دي او هغه پیسې هم نشي سرته رسولی چې د هغه قرضه ختمه کړي. داسې خبره ده. او دغه شان خبره ده، لکه دا قرض هغو نشي سرته رسولی، نشي درکولی. په دغه جوړ و، د زه د خرچې څنګه ووایم. دا ماشوم خو چې کوم دی دا خو د عظیم رور د مرګ نه بعد پیدا شوی ده. دا د هغه د مرګ 2 میاشتې بعد پیدا شوی دی. او بیا لکه په دې پلار یې وم چې په د جټکه به راتله، په دې بل ماشوم اوس چې هغه نشته دی. نو دا 2 ماشومان مې لږ دغه دی، په دې 2 ماشومانو دغه جټکه راځي او ډېر زیات په سخت او ډېر په دغه سترګې کږې شي، بس بېهوشه شي، دغه شي. زه چغې وهم په مخه کړې مې چې دوی کم یو تن پورې راپسې شي. خو د هغه ډاکټرانو دا ما ته دغه نشي کولی چې لکه د هغې قرضونه دي په دغه دي چې تاسو چې کومه خبره کوئ که نه چې لیورونو ته ځئ، دې لیورونو ته چې 500 روپۍ میاشت راکوئ، لکه د دې کور د دې ماشومانو چې کوم 2 ټیمه روټۍ تاسو خبره کړه، هغه نه پوره کېږي؟ نه پوره کېږي که نه، هغه نه پوره کېږي. لا تر اوسه پورې ما دوی ته داسې په ډایرکټ نه دي ویلي، نه شم ورته ویلی. ما د خپل ځان سره دا دغه کړی دی چې دا 500 روپۍ میاشت هم ما له دوی نشي راکولی. ما ته پته ده چې نشته ورسره، غریبانان دي، دغه دي، ځان له کوړمې دي، بل پرې د دې رور د دې ناجوړتیا قرضونه دي. نو زه نه شم خو له دوی ته واچولی. د هغه دا 2 کاله او 4 میاشتې وشولې. په دې کې دغه شان دا دي، ما ته د څه دغه نه ده، دوی د طرفه څه دغه نه شم ویلی ورته، نه شم. قرضونه دي پرې، نه د هغه قرضونو وس لرلی شي چې دغه یې کوله. دا ماشومان چې کله څه غواړي، مثال دوی سکول ته ځي، کپړې، پیزار وغیره، یا ماښام تاسو څنګه وایي چې وړم نه په کور کې، کله انګولې نه څه غواړي او په کور کې نه، نو بیا په څه باندې قلاروئ او څه ورته؟
بس یا ولا سور چې کړی یا د چا د کوره ګولې رالیږلې یا د چا د کوره ډوډۍ رالیږلې بس په چل ول عمر دی تېرو مې ژوند دی ځم زه دا به تېر شي دا به دغه شي نو دغه شانتې ماشومانان دي او ډېر زیات کړېږي او خفه کېږي او زه دغه شان ټیم تېروم نو لا دا ماشوم دغه دی تاسو ولې دونه څونه دی څنګه ماشوم دی درېیم کې سکول وایي جینۍ په پنځم کې ده او دا هلک په درېیم کې چې ته ولې ژاړې بس هسې پلار پسې مې خفه په پلار پسې خفه یې د پلار درته ډېر زیات څه یاد څه راته یادېږي بس زه پسې خفه یم اوس به زه هم مکتبې وې که مې پلار راته ژوندی وې ما به خیر ولې غوښتلو زه به ولې لیونی وې دا چې هر څه رانه پاتې دا چې هر څه رانه پاتې دا چې هر څه رانه پاتې ای زه د کور د سر سړی پلار چې و بچې څه په ژوند کې اوس چې نشته نو اوس څه نشته لکه بس اوس یاده زه مو راځه ولې په یا په سیکل په ګاډي کې پلار چې به دې ونه څنګه وتلی یا په ګاډي کې تلم یا په شا وړم یا په سیکل کې بوتم یعنې چې پلار دې تللی دی کله د ژوند نه او ستاسو د کور نه یعنې الله تعالی ته نو د هغې نه بعد ستاسو دا زندګي ډېره د سختو سره شوې نو بس دغه شان دي کله سري کله سري چې ته سکول وې څوم کې پنځم کې سکول چې بچه کم کتابونه بازار وغیرہ کپڑے دغه پوره کېږي ستاسو نه پوره کېږي اوس دې داسې د سکول څه شي ته ضرورت شته چې هغه نیمګړې لکه یي نه اوس تا ورته ضرورت یې او جامو سکول جامې دې اوس نشته نه سور صادر رانه غواړي او بوټان نه او جامې رانه غواړي سور صادر چې کوم په سکول کې غواړي یا تور بوټان نو هغه اوس نشته ستا اوس نن سکول ته به څه کې تللي خورې اوس چې څنګه تاسو خبره وکړه که نه نو اخیرنی لکه وخت تاسو څنګه داسې تېر شوی چې د دې ماشومانو غواړي ماسخوتن روټۍ یا ترکاري یا څه هغه نه وي نو څومره ورځې به یې کېږي او بې خبرې د دې بس دغه پلار چې وفات شوی دی او بیا د دې هلک د پیدایشه پورې لکه شریک وم او مېلمانه هم ډېر وو د هغه مو نور به زموږ ځان له دا کمره ده او دغه مې ژوند دی او دغه مې دغه دی چې تاسو ته مې ووایي یا د چا د کوره راغلی او یا سور چې پخ کړی یا په چل ول باندې ماشومان دي چې دغه وسه کومه نو ځم چې دوی نه خفه کېږي او نه کېږي نور څه دغه هم نه کېږي نو دا اوس دا تېر اختر څنګه تېر شو د دې ماشومانو د کپړو پیزارو یا د دې نه مخکې دا روژه وم دا څنګه تېر دا روجې په دې کورونو په ځان ګوره دا کړی چا یو قسم رالیږلی چا بل قسم دغه به مې دغه کوو او اختر مې بس زړو نه جوړې کړې یا چل ول مې ورسره وکړو بس په هغه اختر هغه ورځ به تېره شوله او دا ماشومان دي په سکول کې چې سور صادر د دې جینۍ نه غواړي په دغه تې غواړي د بل له لاسه وتې جامې هغه مې ورته دغه کړي دي للې دا وهلې ووایي دا بوټان او سور صادر راوړه سور بنین راوړه دا هلک هم دغه شانتې لکه چپلو کې ځینو سپلی تې وغواړي چې سپلو کې لاړ شي بوټان تې وغواړي او دغه دی تېرېږي ژوند دی نو د ژوند سره نور څونه چې څنګه عظیم روتلی دی څونه نورې سختې څونه سیوا شوي د ماشومانو د سکول په عقله د دا خو تاسو وایي که نه د اختر کپړې پیزار څونه وخته کېږي ځان له دې نه دي جوړ کړي نم دي جوړې کړي د اختر کپړې یو رال را کړي اغوستي بل را کړي اغوستي هغه چې وفات شوی دی نو ما جامې نه دي جوړې کړي ما بچو له نه دي جوړې کړي چېرته په دې کلي کې څوک دغه شي او جوړنې ما وله جوړه کړي دغه هلک له جوړې کړي او دا نور دغه شانتې وو دا وخت کې تاسو د دنیا د ګوټ ګوټ نه مسافر ګوري او ستاسو داسې وروڼه دي ډېر غیرتمند دي چې هغه به داسې بچو باندې او ستاسو غونته کې د خویندو سره ولاړ دي هغوی د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی راشو کوي خو ستاسو سره هغوی شریکې کوي هغه خلکو ته هم څه وینا ده او څه غوښتنه هم دي دا وینا هم دا چې زما
د ماشومانو لکه د راشن په جوړ د دې هر څه دغه شي او نور لکه بیمارتیا مې هم ډېره ده د دې په جوړ دغه شي جامه پیزاري لکه ما تاسو ته خپل دغه ټول وویل چې لکه د هېڅ وس زما د نه د وروڼو کېږي نه مې د دغه کېږي د لیورونو کېږي ځان له لکه قرضداري دي غریبانان دي نو زه یم چې لکه ما ته څه راشن څه دغه مقرر شي او بل نور هم راته څه دغه مقرر شي لکه د بیمارتیا ما ته ډېره زیاته او چې داسې مونږ درله ماشین واخلو یا څه د اخلاص تنظیم د طرف نه زموږ دې خورځېلی یا تاسو به ګنډل کولی شئ چې ځان سل 200 روپۍ ګټئ او لکه په هغې باندې بیا تاسو چا ته لاس نه نیسئ ولې نه شو دغه به م کومه دغه به د جنۍ ته به چل یاد کړم ځان له به یاد کړمه داسې دغه به کوم په خپل بچي په هر جوړ چې خو چې لکه ما ته څه دغه وشي نو چې زه خپل بچي ساتلی شم او دغه کولی شم خورۍ څنګه تاسو خبره وکړه چې څنګه دا خورځی را لېږلي وه نن په سکول کې هم وهلي ده چې سور څادر دې غواړي یا بوټان دې غواړي یا دا ماشوم وایي چې زما چپل دې سپلی رانه غواړي نو د هغې دپاره زموږ چې کوم یو تنظیم د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چې په هغې کې مسافر د خپلو بچو د رزق نه یوې ونونۍ راشو کوي او هغه وایي چې داسې خویندو ته یې ورسوئ داسې یتیمانانو بچو ته چې د هغوی د سر سوری نه نو د هغې پیسو نه تاسو 15,000 روپۍ در کومه چې په دې باندې د خپلو بچو له د سکول لپاره چې کوم سور څادر دی د نه کوم پیزار غواړي هغه پیزار یا کپړې والی تاسو وکئ او هغه مسافرو ته ستاسو څه وینا ده انشاءالله چې مخکې به هم هغوی ته مونږ ریکویسټ کوو چې ستاسو سره خپلې خوشحالۍ شریکې کړي او مونږ ستاسو سره بیا به هم ولاړو هغو ته زموږ دا وینا ده چې په دنیا او په آخر باندې چې څه ارمانونه او څه دغه یې هغه دې ول الله پاک قبول او منظور کړي او چې زما بچي او زما دغه داسې یتیمان او داسې دغه ورته وریاد نو چې څه په زړه ارمانونه یې هغه دې الله سر کړي او بس چې دومره ورته یاد وي او دومره ورته دغه وي چې زه پرې د خپلو بچو له دا جامه پیزار نوي کړمه او دوی هم ورته دوا کوي او زه هم ورته دوا کوم چې د اخلاص داسې یو تنظیم دی چې هغه وایي چې ستاسو غونته کې بچیان دي سبق وایي د سکول نه لرې پاتې نه شي د هنر نه پاتې نه شي او هغه خلک به انشاءالله راځي ستاسو سره په هر ځای کې ولاړ هغوی ته ستاسو څه وایي موږ ورته دوا کولی ده ستا به اوس د خیره سره سکول پیزار هم والو که نه او چې نور هم ستا د سکول څه لګي انشاءالله د اخلاص په لار ستا ډېر ترونه دي هغوی به انشاءالله تعالی پیسې را لېږي ستا د سکول چې څه خرچه ده یا د سپلو نه پاتې یا د کاپیان نه انشاءالله هغه به دله مونږ د اخلاص په لار درکوو کم خلک چې ستاسو باندې غواړي چې تعلیم وکړئ او تاسو هم په معاشره کې د ځان نه غټ سړي جوړ کړئ هغې خلکو ته ستاسو وینا شته دوا به ورته کوم چې زموږ سره دغه کوي الله دې دغه کړي او الله دې ښه دغه کړي ښه ملګرو دا و زموږ سره زموږ عظیم خان دی په کور کې زموږ سره زموږ هغه خور ناسته وه د هغه بچیان ناستو کوم چې د هغوی خبرې تاسو واورېدې د دې ماشوم دا ژړا هم تاسو ولیده چې وایي پلار مې جمدی و په ګاډي کې به هم تلم په سایکل به هم وړم په شا به وړم اوس پیاده ځم زموږ دې خورځی نه وایي چې سور څادر غواړي د سکول بوټان غواړي خو هېڅ نشته د دې بچو په کور کې تر دې پورې چې هغه خپلو ماماګانو ته یې هم دا ډیمانډ کړی چې که 1500 روپۍ میاشت مونږ ته میلاویږي نو زموږ به دا ژوند لږ ډېر د خوشحالو سره وي اخلاص هم د داسې خلکو اواز دی اخلاص ته طرفه خو مونږ د دې سره لږه غونته کوي چې څونه ستاسو هغه رالېږلي پیسې په هغې کې مو له حصه وکړه خو کوشش وکړئ چې زموږ د دې خور سره ودرېږئ زموږ به کوشش دا وي چې دوی له ستاسو په هغې رالېږلي پیسو چې په هغې دوی له داسې یو څه روزګار روان کړو چې په دې کور کې زموږ دا خور ځان له څه ګنډل کوي یا داسې په څه ماشومانو باندې سودا خرڅوي یا نور بل مونږ څه یو روزګار روانو چې دوی په خپل ځان له په دې کور کې دننه سل 200 روپۍ ګټي او چاته محتاج نه وي او په معاشره کې راتلونکې زندګي د دوی داسې وي چې په خپلو خپو باندې ودرېږي خپل ځان ډېر خیال ساتئ ملګرو کیمرامین عمر حیات سره الیاس سهار الله ورکړه اجازت د الله په امان